بسم الله الرحمن الرحيم. وهو نذير ما قلنا إن الواجب إزالة النجاسة والماء آلة صالحة للإزالة والواجب تعظيم الله تعالى بكل جزء من البدن. کجی وقت من تعریب د قیاس کړو لغت کې اندازه کولو ته ویل کېږي اصطلاح کې د یو شی د حکم مثل ورکول بل شی د مثل علت په وجمانی تعبیرات به بدلو نور پویږي تاسو مم شرایط قیاس شروع کړي اول شرط بګی دا چې مقیس علیه کې کوم حکم وارد وي د نسی آخر په وجب مقیس علیه پورې خاص نه دویم دغه حکم د مقیس علیه په خلاف القیاس نه وارد دریم دغه حکم به شرعي وي بینه و متعدی کیږي فرع تا فرع به مثل وي نصب و فرع کې مستقل نه وارد. څلورم نمبر شرط داو چې کله من تعلیل کو مقیس علیه د حکم علت بیانو دا به داسې تعلیل وي داسې علت به چې د مقیس علیه په حکم کې به تغییر نه راولي. داسې ویلو که نه دا مسله هم کړې وه بیا هم دوه اعتراضات ذکر کړي وو دا واړه تر اوسه هم دوه اعتراضات او د هغې جوابونه کړي وو. یو اعتراض چې تاسو احنافو اشیاء ستو کې علت قدر و جنس بیان کو نو قلیل مقدار اعتبار کو او دیم تاسو احنافو د حاجت د فقیر پوره کول علت بیان کو نو صدقاتی نافله وکم د فقیر شرط ختم کو د مسلمان شرط ختم کو دسی وکنه اوس راشي الټا مې ویل دل دی کا اچھا شاتو کې ولګو تاسو احنافو شات کې علت بیان کړلو حاجت د فقیر پوره کول نو به مې ویل چې قیمت هم صحیح دی تر اوسه څو اعتراضات شو دوا دغه جوابونه شیو درې مې اعتراض ته متوجه شوي چې بره ګورئ زموږ د احنافو مسله دا تاسو به هدایت کې ویلي چې کله د سړي کپړې نجس شي او اوبو مانی وینځي پاکیږي دغه شان هر مایع شی چې هغې کې رقت وي نرمواله سیلان پکې وي بیږي نجاست زایله کوي که په هغې وینځي او کپړو نه له نجاست لري کو به هم پاکیږي لکه په سرکې وینځي بالفرض په چیو باندې وینځي په کاوې وینځي دغه شان د ګلابو وغیره په اوبو وینځي نو به هم کپړه پاکیږي او داسې نه یادومه کپړه یې پاکېدل یادو دا څوک وایي احناف وایي داسې ده که نه شافعي اعتراض کوي به تاسو تعلیل وکړلو داسې تعلیل چې د نس حکم متغیر کو څنګه نبی علیه صلات وسلام داسې فرمایلی ثم اغسلیه بالماء بی وینځه په اوبو ما یې ویلې ما او ما تنسیس الشی باسمه العلم دی او دا نفي د معدا نه کوي که نه چې صرف په اوبو به انزل شي دې نه خو دا معلومیږي او تاسو تعلیل بیان کو د ما څه چې هر هغه شی چې هغې کې رقت او سیلان وي او صلاحیت د دې پکې چې نجاست لري کی په هغې به نجاست په هغې باندې به طهارت حاصلیږي لکه کاوه مې یاده کړله سرکش وله د ګلاب اوبه شولې تاسو ګورئ هلته نس کې ما راغلی و تنسیس باسم العلم شوی و تاسو چې کوم تعلیل وکړو نو حکم هم د ما نه واړولو نورو ته خیر هم دی که نه نو هلته تخصیص و تاسو تخصیص ختم کو په سوال پوه شولی جواب دا دی بی دا تغییر د حکم تعلیل سره نه دی شوی بلکې دا په دلالت النص سره شوی څنګه دلالت النص وایي چې مقصود هغه ازاله نجاست ده هغه طهارت حاصلول دي مقصود څه دی ازاله نجاست طهارت حاصلول څنګه په اوبو راځي دغه شان هر مایع شي پټرول وغیره سره هم راځي پوه شولې پې نو دا تغییر تعلیل نه دی راوستی تعلیل ورسره پکې مرګلی دی چا راوستی دی دلالت النص ځکه مقصود څه دی ازاله د نجاست ده نو ګوره ورته بس ثم اغسلیه بالماء بنی شوی به به منسی
یو سړی کپړې ګنده شي نجس شي دا کپړې وباسي نورې واچي هغه کپړې انځلې نه وي مونځ کېږي که نه کېږي کېږي نو انځلې خو یې نه دي بیا مونځ څنګه کېږي ثم اغسليه بالماء دا لازمي وي تاسو چې څنګه وایي په کار ته چې مونږ نه کېدلی کپړې کوم ځای نجس شي هغه په قینچي کټ کې وایي ورته یي بقیه کپړو کې مونځ کوي تاسو نه تپوس کوم کېږي که نه وایي او کېږي نو ثم اغسليه بالماء خو یې نه دی کړی ولې کېږي معلومه شوله مقصود انزل په اوبو نه دی مقصود څه دی ازاله د نجاست ده او که هغه کوم ځای ګنده دی هغه په اور وسیځي ختم شي کېږي مونځ که نه کېږي معلومه شوله چې ثم اغسليه بالماء دا تنسیس به اسم العلم چې شوی دا نه دی مقصود بلکې دلالت النص نه معلومیږي یا اقتضاء النص نه چې څوک مراد دی یا که دلالت النص نه معلومه داسې به کې چې اوبو سره کېږي نو بس په سرکې او په کاوي سره هم کېږي ګلابو په اوبو هم کېږي اقتضاء النص سره مقصود ایجاد نجس هغه تقاضا کوي چې بام دې وشي بام دې وشي پوه شوئ پې وګورئ وهو دا مخکې مسله تېره شوله ایجاب د مطلق مال چې مطلق مال دی واجب شي صرف شات نه داسې وکړه وهو نذیر دا نذیر دی ما د هغې مسلې قلنا چې موږ ذکر کړي د حنافو سم ویلي ان الواجب واجب ازالة النجاست هغه نجاست ځایله کول دي خو نو بیا د اوبو بیان نبی علیه السلام ولې کړی دا هم سوال پیدا کېږي ثم اغسلي بالماء ولې ویلې ما بی دا یې خلکو ته ښودلی چې مقصود دا دی چې دا ما هغه شی دی چې هغې سره دا کار کېږي صلاحیت لري ښه بس بل دغه شان شی مو باغې هم کېږي دا نه چې بس صرف بدې کېږي والما چې د آلتون دا آله ده صالحتن صلاحیت لري للازالتي د ازالې دپاره والواجب تعظیم الله تعالی بل اعتراض څلورم مجموعي طور بره ګورئ هلکه حنفو تاسو څلورم شرط بیان کړی چې تعلیل به داسې نه کې چې د نس چې د مقیسلې حکم ورسره بدل شي تاسو یې کوئ که نه څنګه تاسو حنف وایي که چا تکبیر تحریمه کې الله اکبر ویلم صحیح ده دا هم هدایه کې تاسو ویلي الله الاکبر الله الکبیر لنډه دا ده د شیخینو رایې دا ده هر هغه لفظ چې هغې کې د الله جل شانو نیم ذکر شي او صفتي صیغه ورسره وي به ټول صحیح دي تعظیم مقصود دی تعظیم چې پکې هر هغه کلمه چې هغې کې د الله پاک تعظیم یې ټولو باندې تکبیر تحریمه ادا کېږي اوس وګورئ بی نس کې راغلي وربک فکبر الله اکبر وایا نس کې راغلي دي تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم تحریم یې څه دی هغه تکبیر دی الله اکبر دی نو نس کې تنسیس شی به اسم العلم تکبیر شوی دی او تاسو وایي چې کوم شي کې تعظیم د الله کېږي په کومه صیغه باندې ما ټیک ده نو تاسو علت تعلیل څه بیان کو کومه صیغه چې د الله د تعظیم خبر ورکوي بس داسې ووایه دا مې علت بیان کو دې په وجه باندې الله الاکبر الله الکبیر وغیره ټول هم پکې شامل کړه نو چې کله علت نو بیان شوی حکم الله اکبر پورې و چې کله علت بیان شو حکم متغیر شو نورو ته ورسېدو نه رسېږي نو تعلیل په وجه حکم کې تغییر رالی که نه څنګه تغییر رالی په اسانه ویلې شو خاص نه عام شو یار تغییر دی که نه په سوال پوه شوي جواب دا دی بی دا تغییر چې دی دا د تعلیل نه مخکې راغلی دی او چا راوستی نس دلالت النس سره راغلی یا اقتضاء النس سره څنګه وربک فکبر تحریمها التکبیر دینه مقصود د الله تعظیم بیانول دی دغه مقصود دی چې څنګه په الله اکبر معنی دی الله الاکبر الله الکبیر وغیره معنی هم دی دلالت النس وی چې بی په الله اکبر کې تکبیر تحریمه جوړېدلی چې داسې ووایه نه نورم شي یا تقاضا دا کوي چې بی څنګه دغه تعظیم د الله دی دغه شان د نورې صیغې هم دي الله الاکبر الله الکبیر هم دی په هغې هم دې وشي او الله تعلیل موږ نه و کړی دا کار شوی نو تغییر تعلیل نه دی راوستی پوه شوي که نه پې والواجبه وهو نذیر ما قلنا ان الواجبه واجب چې دی تعظیم الله تعالی تعظیم د الله تعالی دی اصل کې خبره مې کتاب والا نه ده کړې چې ته مونځ کې که نه د بدن هر عضو باندې هر جز باندې به ته د الله تعظیم کې کله به تندې ځمکې سره لګې پوزه کله به ټیټېږي کله به ولاړي
کله به کلمات په قرات به کې داسې ده کنه ناغي کې یو د جبې تعظیم دی د جبې تعظیم دار چې دغه شان صيغه به ادا کی چې هغه کې د الله د جبې شکریا ادا کول دي جبې شکریا دغه وظیفه هغه دار چې په جبم داسې صيغه به ادا کی چې هغه کې تعظیم د الله نو کار صيغه مقصود د الله تعظیم دی والواجب واجب چره تعظیم د الله تعالی دی بكل جزء من البدن د بدن بهر جز باندې والتکبیر چره مولی سفالتن وسوال دار نو به ولی نس کې الله اکبر راغله دی جی دای خی منګ ته چې دغه شان کلمات صلاحیت د تعظیم لري بس دا مطلب دی والتکبیر چره آلتن صالحتن دایو آلدا صلاحیت لري لجعل فعل اللسان دیر باره چې وګرځي فعل د جبې تعظیم پوه شولې پی والافطار هو السبب والوقاء حالة صالحة للفطر برګوري موږ د حنافو مسله دا چې چا روزه نیولې و او به خوراک وکړو قصدن روزه ورته یاد و بغیر د عذر اسکا کې وکړو روزه ورته یاد و بغیر د عذر ای جما وکړل روزه ورته یاد و درې وړ صورتونه کې روزه ماتم شولا او به قزام د دې روزي راوړي او ور سره به کفاره می شپېته روزي په پرله بسیم نسی تاسو پوه شئ تاسو موږ حناف وای شو موږ باندې معترضین اعتراض کوي اصل کې قصه د څه شوی و یو صحابي دغه شان کور ولا سره روزه کې ملاو شوی نبی له صلوات و سلام لراله نبی له سلام هغه ته د جما په وجه د کفاره بیان وکړو کور ولا سره ملاو شوی جما یې کړی وو ته ویل کفاره به ادا کې نو کفاره به ادا کې دا حکم لګیدل او صرف پچا مانی چې افطار وکي بجما روزه ماته کې د جما په وجه درسه تاسو احناف چې ده کنه تعلیل داسې وکړلو چې حکم متغیر کو څنګه تمره پورې پوه شوي تاسو ویل چې مقصود جما نه ده بلکې قصدن روزه ماته ولدي چا چې قصدن روزه ماته کړل دا علت ده د پاره د چا د کفاری لکه به تور قیاس وای خوراک قصدن کول مقیس سکاک قصدن کول مقیس جما قصدن کول مقیس علیه علت مشترکه قصدن روزه ماتول قصدن افطار حکم کفاره دلتم کفاره وګوره تعلیل په جمانه تاسو حکم جما نه لاړې عام کو نور تم شامل کو چې تعلیل نو صرف جما پوري چې تعلیل شو هغه تم لاړې نو تعلیل نه پس حکم متغیر شو پوه شوي به جوابداري به دا تغییر د حکم پنځم اعتراض دی کنه دا تغییر د حکم تعلیل نه مخک راغلی او دلالت النص اقتضاء النص سره راغلی او څنګه جما ثبت کار هونه دي خلک ټول کوي کوي خپل غزو سره خرو سره هم کوي څوکلا هغه ته به ګوره جما نه وي د کیږي د سینې شي د جوارو نه روزي او به چې جما مې وکړله دوسا دا جما نه تاسو به کنه خځې وښي بهرحال ما ته وښي کوم ځای ته ورسېدل لاړ شي په ير شو اچھا جی جما جایز دي شپې خلک کوي کنه روزه کې یا روزه نه یو سړی عام بوزه کې کوي دا څه منه ده کفاره به راځي نو علت د جما علت د کفاره جما نه ده بلکې څوک دی اصل کې افطار قصدن روزه ماتول دا د روزي به حرمتي ده د کفاره دغه په وجه راځي دا د روزي د تعظیم خلاف د چې روزي په میش کې د ورځې روزه نیول شوی تماته حق نه دي نیولې د شپې نه به صرف قضا ده ټیک ده خو چې نیولې دی او ماته عذر نشته ان دغه به حرمتي روزي ده او دغه په وجه کفاره راځي نو دغه به حرمتي د روزي دا څنګه په جما کې ده تعلیل نمخ کې وای دغه شنچا کې ده دلالت النص وای دا باغ خوراک سکا کیم ده تقاضا نستا کوي چې څنګه په جما کې کفاره دغه شان دی بچا کیم شي خوراک سکا کیم دي شي دا تعلیل پوجنه وایو ځکه نه مخ کې وګورئ افطار چره هو سبب دا قصدن خوراک کول سبب قصدن روزه ماتول سبب دی والوقاء او جما آلت دای ولی بیان کړی دا بھئی هغه اصل کې ته بوسته دي ته شوی او دا یو آله ده صلاحیت لري للفطر د روزي د ماتولو کاغه خوراکي رلی هم دغه شان دی کې اسکا کې لري هم دغه شان ده وبعد التعلیل
دې ټولو صورتونو کې چې موږ تعلیل وکړو دا ټولو سره ولګوي 15 سوال شو کنه ټول په دې ټولو صورتونو کې چې موږ تعلیل وکړو چې حکم د تعلیل نه مخکې څنګه او بعد تعلیل مکه شان دي تعلیل نه دی راوسته فرق لانجه بالا وی چې چا راوسته وی وبعد التعلیل تعلیل نه پس يبقى صلاحیت صلاحیت د دې وقا و غیر رواله دا باقی پاتې شو علا ما کان قبل او څنګه مخکې او مخکم مثلا جمار او جماعت ولا تعلیل نه پس ماته نه فرق راوسته دي نه دي وبهذا تبين تاسو به شو دي کنه وبهذا تبين سمانا اي بما ذكرنا من ان المؤدى يقول الله تعالى في ابتداء القبض ثم يسير للفقير ما تلک متوجه شي شپږم اعتراض او دغه جواب اعتراض دا تاسو ویلو څلورم شرط کې چې تعلیل بد سینه بیانو چې الته تعلیل بد سینه کو علت بد سینه بیانو چې د اصل مقیسلی حکم کې تغییر راشي دا څه وکنه تاسو حنا بوکړې کنه څنګه الله په قران کې فرمایي صدقات مبارکه انما الصدقات للفقراء راځي ولنا حنا په نفس مسله هو یو هم پرې خو دله نفس مسله دا زمنګ د حنافو کسلې زکات ادا کوي کنه فقیر له امر کولې شي مسکین له امر کولې شي او دغه کم اته مصرفونه بیان شوی دي په دې کې چې چاله ورکړو بس ټیک ده کټول له ورکم صحیح ده تقسیم پکو که یو له بګي ورکم صحیح ده یو سن کې یو کس له ورکم صحیح ده په یو سن کې درې ول ورکم صحیح ده رسې به شوافی وې نه جی زکات چا ده کې اته وړو سنفونو له به ورکه ابه بګلاوي د جمعي صيغه داري وکي به درې ول امر کې تاسو خبره پويږئ کنه ولي وي الله قرآن کې خبر ورسېدو کنه الله قرآن کې فرمای انما الصدقات للفقراء دا لام پکې ده کنه دا لام د بار د تملیک د معنی دا چې صدقات مالکان چې جوړه فقیر مسکین د سبسه ورزدا به جوړه نو تنسیس شی به اسم العالم شوی کنه دا د کسان به زکات کې مالکان جوړه او تاسو انافو قصه شروع کړه تاسو تعلیل داسې بیان کو علت هم داسې بیان کو چې به حاجت د فقیر پر کول څه هغه که یو لور کېم ټیک دا کډیر ولیم ټیک دا نو ګوري تغییر امر واستلو چې کله تعلیل نو اته وړو ته ور کولو چې تعلیل شو حاجت د یوم دی او د ډیروم دی په یوم کېږي او په ټولم کېږي نو ګوري مخکې ټول لور کول حکم پیږي کنه خبره چې د حاجت ترا وصله نه په یوم کار کیږي تاسو خو نس کې تغییر را وصلو جواب دار مولی سم دا تغییر چې دا به الهی چې کله لام د بار د تملیک شي خو لام د بار د تملیک نه دی بلکې لام د بار د عاقبت دی نو تعلیل تغییر نه دی راوسته بلکې حکم د مخ کې نه د قشانو وای نه شړې په حکم کې تغییر تعلیل نه دی تعلیل به ال تغییر راوسته وی چې لام د پاره د تملیک وی لام د پاره د عاقبت دی تغییر د مخ کې نه دی هم دغه څنګه لام د پاره د عاقبت د عاقبت معنی دا ده انما الصدقات للفقراء دا صدقات چې دي آخری انجام کې فقراء او ته ملاويږي څه مطلب اول الله تزي مخکې ویلو پرون اول چا تزي الله جل شانه ہوتا او فقیر د الله د پاره قبضه کوي او ابتداء دا وشي خدا لک شانتی می پرون ویلو به دایما چا تزي فقیر تزي په انجام کې لام د پاره د چا دی عاقبت دی څنګه دیغه آیات آل فرعون ليكون لهم عدوا ليكون لم د بار د تملیک نه دی عاقبت دا شو چې موسی علیه السلام دشمن جوړ شو دا څه وکنه دا شنور آیتونه کې مرضی الګه خبرو پیګو لام د بار د عاقبت دی خجی بس خبر حل شولن من وایو تغییر نس تغییر تعلیل نه دی بلکې چا نس کې د مخ کې نه و ځکه چې لام د بار د او د دې دوه دلایل چې لام د بار د عاقبت دی څو دلایل دي دوا یو غنس دی چې اول صدقه فی کف الرحمن او به فقیر تزي نو لام د عاقبت معنی په کې صحیح شو کنه اول الله ته انجام کې به فقیر ته او بل امراضی ګورئ
وبهذا تبين هم په دغه سره واضح شولا په دغه سره څه مطلب چې اول صدقه زی د الله جل شانو قبضه کی او به فقیر ته دایماً زی چې ان الله ما فی قوله تعالی دا یو دلیل شو لام په قول الله تعالی کې انما الصدقات للفقراء کې دی لام العاقبت لام د پاره د عاقبت دی څه معنا اے یسیر لهم دغه حق واجبہ دغه مؤدا دغه زکات دا ګرځي فقراء او د پاره بعاقبته انجام په اعتبار سره چا په اعتبار سره ودای غره به خرابومه او لانه اوجب الصرف لکبر وګوري بل وجه ووري لام د عاقبت ولې دیکھا ګوره چې لام د تملیک به تغییر بم راوسته وي تملیک د پاره نه دی چا د پاره دی عاقبت د پاره تعلیل لمخ کی تغییر راغله هری ولې ورکول شي تغییر پر بل دلیل الله پاک دې ویلي ګوره انما الصدقات للفقراء څه ویلي صدقات د فقراء دی او مال اله صدقه ګرځي چې اول الله پاک تلال شي نه رسي کله پاک دني تله ترغه پورې صدقه نه ده او دلته څه ویلي صدقه فقراء د پاره څه معنا اول الله ته انجامن څنګه دی او کې صدقه جوړه شوله نو انجام به اعتبار سره وس فقیر ته خو نه دنه کوئی ما خپل چې پوي شي به نه کچري دلته دا ډایرک فقیر لتلله نبی د سی جمله پکاروا الاموال الواجبه للفقراء الاموال اموال واجب دي فقراء انما الصدقات بزبسوي انما اموال به ویلې وي ډایرک فقیر لتلله فقیر رسیدلې به صدقه وي دسه وکړه هانګه دسه الله ونه ویل سی ویل انما الصدقات یا دغه فقیر لدی صدقه کلی چول الله تر ورسیږي نو صدقه ته جوړ شي به فقیر ته زی نو لام د پاره د انجام شو ځکه انجامن فقیر ته زی ډایرک مالک فقیر نه جوړیږي او چې هغه ډایرک جوړېدل به بس خبره ټیک موږ به تعلیل کې نقصان کړي وي ټول ته به حکم موږ وی چې هر یو ته ورکول شي د سینه ده او لانه اوجب ادا چې نس واجب کړله الصرف چې د زکات به اړې الیهم ټول ته کلا الیهم دی فقراء ته د سوایا بعدما اصناف ده بعدما پس دا غنه صار صدقه چې په صدقه وګرځي کنه یار څه وګرځي او صدقه کله ګرځي وذلك بعد الاداء الى الله تعالی دا الګ صدقه ګرځي چې ادا شي الله تعالی ته هغه نه پس صدقه شولا او نو مالک ډایرک فقیر شو تملیک شو یو پر الله شو الله مالک شو وس دغه نه بس انجامن فقیر شو فصاروا دغه کنه نو فقراء وګرځیدل علی هذا التحقیق کی مصارف دا مصارف وګرځیدل به اعتبار الحاجت د حاجت په اعتبار سره یې اصل کې حاجت پوره کول دي د فقیر علت اصل کې دا ده حاجت د دې پر کیږي خنه به سوال دار الله دا ټول ولی ذکر کړی دي فقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ذکر کړی دي کنه دای ولی ذکر کړی وای جی الله خی چې دغه صنفونه دي بس یعنی دغه کې ستا حاجت پوره کیږي د دې لپاره خو دي یعنی دې کې هر سن چې صلاحیت لري چې ستا حاجت ور چې ستا مال زکات ادا شي وای دې د مثال له لکه یو سړی کعبه ته ودرېږي کعبه خو ګڼه اجزا دي کنه غټه کمره ده نو کې عین کعبه ته بیخي دي مینسته ولا مخکې مونځي کیږي او کله غاړې ته ودرېږي او یو ویسې ته ولا مخکې مونځي کیږي که پسې لږ نور غاړې ته شي او یو ویسې ته ولا مخکې مونځي کیږي کنه دلته هم دا حساب دی که اته واړو ته ورکې مدا کیږي او که ویسې ته ورکې مدا کیږي ویږي وهذه الاسماء چې اسباب الحاجه حاجت اسباب دي حاجت دي پوره کیږي وا وهم بجملتهم دا ټول كلهم بجملتهم معنا كلهم بجملتهم ټول پټولا للزکات بمنزله الكعبه د زکات د ادایګۍ د بارا داسې دي لکه څنګه چې کعبه د لصلات د بارا پويږي کنه بمنزله الكعبه للصلاه كلها قبلة للصلاه كلها ټول کعبه چې دا قبلة للصلاه دا قبله د منځ ده او كل جزء منها او هر جزء د کعبه نه هم قبله د منځ ده پوه شولې پی البته زین کې یو خبره کینه وای
اتم مصرفونه خو ما بیان کړ یو بکی مؤلفه القلوب دی نو صحیح رائے دار مؤلفه القلوب قصه وس ختمه شوې ده هغه له به دې لپاره زکات ورکولو چې دی وزلونه مایل شي بلکې من فقهاو یې درې صورتونه ذکر کړي ځینې بکې داسې چې هغه په اسلام کې داخل شوي وو خدا دې چې باریک شان بو خرچه به وکړه تبلیغین و اکرام ورله وکړي نو متاثر بشو کلک بشو ځینې به داسې چې هغه به مسلمانانو ته ضرر ورکاو خرچه به کوه دا ضرر یې دفع شي تاسو پوهېږئ که نه او ځینې به پکې داسې وو چې هغه به اسلام ته مایل شوي وو باقي به وو نو مسلمانان خرچه به وکړي چې مسلمانان شي نو ځینې به مسلمانان وو کمزوري به وو چې قوي شي ځینې به مایل وو چې داخل شي باقاعده او ځینې به د سره مایل هم نو چې د شر نه بچ شو او به عمر جنو ترال ته ځي غره په کوونه بم ډانګي منډم دا ټکی وته نه ویل خو دغه شان څه جمله بوا اسلام اوس کوم مضبوط شوی دی ځي خپل مخه کوي منافقان یا دوه مسي مسلمان صحابه نه